محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا وظیفه دومره ناشنا وظیفه ده چې ما د وظیفه په دنیا کې دومره تیز ترینه وظیفه نه کتلې. یاد ساتئ چې څنګه تاسو وظیفه وکړه فوراً محترم دا قبلیږي. الله پاک دومره غفور رحیم دی او په دې وظیفه کې اسم اعظم هم دی. د اسم اعظم په برکت باندې الله پاک دا وظیفه محترمو زموږ استاد به قبلې. که تاسو روزي غواړئ، که تاسو دولت غواړئ، که تاسو واده غواړئ، که تاسو کاروبار غواړئ، که تاسو پیسو کې مال او دولت کې برکت غواړئ، دا وظیفه وکړئ ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو ژوند دا روحانه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته دی او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. نن چې محترم او زمکه وظیفه ده دا ډیره زیاته طاقتور وظیفه ده او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. یاد ساته چې دومره تیز وظیفه دا نه مخکې چا ښودلې ده او نه داسې تیزه وظیفه بل چا کړې ده محترمو. او د وظیفه په دنیا کې دومره بهترینه اعلی کوالټي والی وظیفه ده محترمو چې دا ډېره زیاته شاټه خو لیکن محترمو خوبیان پکې ډېرې زیاتې دي. که تاسو دعا کوئ دا به فوراً قبلیږي، په دې کې به لم لیټ نه وي، فوراً به ستاسو وظیفه قبلیږي چې سره پاره مې کوئ. ولې؟ ځکه چې په دې وظیفه کې اسم اعظم دی او په کومه وظیفه کې چې محترم اسم اعظم وي هغه رد کېږي نه، هغه ضرور محترمو دا قبلیږي. الله پاک چې کله زموږ ستاسو دعا قبلوي، کله زموږ وظیفه قبلوي، کله مونځ کله تلاوت دا قبلوي. یاد ساتئ الله پاک څه کوي؟ یا وایي فوراً قبول کړي. دا سټپ نمبر 1 شو، فوراً قبلوي. اور پسې سیکنډ الله پاک د دې دعا په ذریعہ باندې د دې وظیفې په ذریعہ باندې زمنګ نه مصیبتونه د لړکې پریشانې الله پاک د ختمي. څومره جغم راځي، څومره مصیبت راځي دا په الله پاک ختمي. او تل نمبر دا چې الله پاک دا آخرت د پاره محترم را سٹور کوي. آخرت د پاره دا وی چې کله انسان وفات شي الته کې الله پاک د دې بدله محترمو انسان نور کوي. یاد ساتئ چې په دې وظیفه کې اسم اعظم دی او ډیره زیاته قوت او ډیره زیاته مزیدار وظیفه ده. روزانه صرف 314 پیری 313 پیری دا ویل دي، ډیر ویل نه دي روزانه. یاد ساتئ چې 313 کې حکمت دار د طالوت چې کوم لښکرو د جالوت خلاف 313 کسانو نو 313 په کثرت باندې دلالت کوي. او رسول څومره چې رسولان دي دا ټول رسولان 313 راغلي، باقي ټول نبیان. دغه رنګه د جنگ بدر کې چې کوم د صحابه کرامو تعداد هغه 313. نو په دې کې محترم حکمت دار چې په دې کې اسم اعظم دي او دغه رنګه 313 دلالت کوي په کثرت باندې. او دغه رنګه 313 چې کم ځکه می محترم د غالب راځي. نو کو تاسو را وظیفه کوئ ان شاء الله تاسو محترم غالب راځي. وظیفه دا سره الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم يا واحد يا ذا الجلال والاكرام. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم يا واحد يا ذا الجلال والاكرام. کله الله پاک نه رزق غواړي دا وظیفه وکړي. کله الله پاک نه دولت غواړي دا وظیفه وکړي. کله الله پاک نه محترمو واده غواړي دا وظیفه وکړي. کله الله پاک نه کاروبار غواړي، کاروبار کې برکت غواړي، سونه پریشانی لري، سونه مسائل لري دغه ختمېدل غواړي دا وظیفه وکړي. ان شاء الله العزیز سمرم چې مشکلات دي، سمرم پریشانی دي، دا ټول به ان شاء الله العزیز الله پاک په خپل قدرت کامله سره دا به ختم کړي. الله پاک مو خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.